ملک ریاض بحریه ټاون بندولو والا دی جی. ملک ریاض اوس بحریه ټاون ولې بندای؟ په بحریه ټاون کې چې څومره خلکو هم انویسټمنٹ کړی دی نو ملک ریاض ول صفا ویلی وروره چې تاسو انویسټمنٹ کړی خو د تاسو دا انویسټمنٹ دا پیسې د تاسو له نشم ریټرن کولی. ملک ریاض پس حکومت ولې راټیټه کړې په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. او بل د ملک ریاض غوندې سړی چې په پاکستان کې هغه غټ انویسټر و غټه پیسه هغه پاکستان کې ګټلې هم ده او لګولې هم ده چې هغه هینډز اپ کړل پاکستان کې. نو دا د سوچ خبره ده چې آیا پاکستان کې به چې د ملک ریاض دا حل شو نو بل انویسټر به پاکستان ته راشي، پاکستان کې به انویسټمنټ وکړي، یا یو سړی سرمایه‌دار دی هغه په پاکستان کې خپله پیسه ولګوي چې د ملک ریاض دا کهاني ول مخې له پرته نو مشکله شوه وروره. اوس ملک ریاض څه ویلي دي؟ ملک ریاض باقاعده د خپل آفیشل اکاونټس نه ټویټس کړي دي. ملک ریاض ویلي دي چې زه بحریه ټاون نور نشم چلولی، بحریه ټاون نور زما د وس خبره نه ده، ځکه چې موږ بحریه ټاون مزید په دې وجه نشو چلولی چې بحریه ټاون کې څومره هم ترقیاتي کارونه دي هغه موږ په دې وجه سټاپ کړل چې موږ د ملازمینو تنخواه هم نشو پوره کولی. موږ د ملازمینو تنخواه نشو پوره کولی ځکه د ملک ریاض چې څومره هم پاکستاني اکاونټس دي هغه سیز کړلی شوي دي، هغه د حکومت د طرفې بند کړلی شوي دي جی. هغې نه ویډرا کېږي نه پکې ملک ریاض خو لیوانی نه چې سیز اکاونټ کې هغه پیسې جمع کوي، خو ویډرا پې بیخي بنده ده. ملک ریاض باندې څه کیسونه جوړ دي په هغې باندې موږ په دې ویډیو کې ډسکشن نه کوو. په دې ویډیو زموږ چې کوم ټاپک دی هغه موږ لږ ډېر معیشت پکې ډسکس کوو. یو سرمایه‌دار سړی چې د ملک ریاض زندگی ګوري، ملک ریاض هم عمران خان سره په هغه یو کیس کې منسلک دی، کم کیس کې چې د بهر نه پیسه راغلی وه نو هغه کیس کې ملک ریاض هم عمران خان سره انوالو دی. اوس حکومت چې کوم دی مسلم لیگ نون حکومت غواړي چې ملک ریاض د عمران خان خلاف ګواهي ورکړي او ملک ریاض وایي چې زه د دروغو ګواهي ورکوم نه. نو په دې وجه کې دی شي دغه وجه چې په دې وجه ملک ریاض پسې راټیټ کړلی شو. ملک ریاض وایي چې زما اکاونټونه سیز کړلی شوي دي او زه ملک ریاض مزید ویلي چې زه بحریه ټاون کې څومره هم پراجیکټس روان دي، رننګ پراجیکټس دي، هم مونږ سټاپ کړل هغه مزید زه نشم چلولی، زه ملازمینو له تنخواه نشم ورکولی. دا بحریه ټاون حوالې سره که د لزو یم د دې چې کوم ملازمین دي هغوی له ډېر سهولیات په ده ورکول. زما پکې 2012-13 کې زما یو ملګری په دې بحریه ټاون چې کوم راولپنډي ده په دې بحریه ټاون کې هغه جاب کولو ایز ا سیول انجینیر. نو کله کله به مونږ هم داسې چکر له ورو هغه سره به مروش په تېر کړل، هغه له باقاعده خپل اکموډیشن ورکړل شوی، ښه سیپریټ روم، ښه اے سی، ښه ګاډی، هر څه هغه له ښه مکمل ښه زبردست سهولت هغه له ورکړی. روټۍ به هغه له د میس نه تیار راتله، ملازم دی به نه تلو، ده پسې به کمرې له روټۍ هم راتله. لکه ښه زبردست سهولیات چې کوم دی دغه بحریه ټاون ملازمینو ته ملک ریاض ورکول. 2012 خبره ده زه کوم. اوس کرنټلی که څوک پکې ملازمین وي نو کیدای شي اوس حالات بدل شوي وي. مخکې دغه چې ښه بیسټ فرنش اکموډیشن به د انجینیر نور هم لیبر طبقه چې کوم وه هغوی له به تیاره روټۍ راتله د میس نه. خو زمونږ ملګری و انجینیر و هغه له به مونږ چکر له ورغو نو هغه بیسټ اکموډیشن، ښه اے سی، ښه ګاډی، هغې نه علاوه ښه تیاره روټۍ. خیر پراجیکټ ډېرې زیاتې روانې وې په بحریه ټاون کې هغه ټایم کې، انتهایي زیاتې پراجیکټ روانې وې. شیطان چوک ته دا یو دا فرانس چوک ته دا ایفل ټاور چوک ته مختلف چوکونه بحریه ټاون چې کم خلک اوسېدل د هغوی لایف سټایل داسې و چې لکه د یورپ د خلکو غوندې. د بحریه ټاون د باقاعده خپل پولیس و، د بحریه ټاون خپله تاڼه وه دننه په هغې کې د دوی خپل بجلي بیله وه، د وابډۍ بجلي به دی نه وه، د خپل بجلۍ پروډکشن بیل و، اوبه د دی بیلې وې، د ټول سیسټم د پاکستان نه بیل و. لکه ته به چې وردن نه شوې بحریه ټاون له تا به وي زه د پاکستان نه یو بلې دنیا یو بل ملک له رادن نه شوم. هلته به سیکیورټي د ده خپله وه، پولیس به د خپلو د بحریه ټاون خپل تاڼه، خپل پولیس، خپل سیکیورټي، لکه یو بیل سیسټم به و. د ورځ او شپه چې څنګه مطلب کرایم ریشو چې هلته وه بالکل زیرو وه، کرایمز هلته بیخي ونه په بحریه ټاون کې. نو یو ښه پراجیکټ و، خو څه د بده مرغه دغه پراجیکټ چې کوم دی ملک ریاض هینډز اپ کړل چې مزید زه بحریه ټاون نشم چلولی. رننګ پراجیکټ چې کوم دی ما سټاپ کړل، څومره هم انویسټر دي هغوی انویسټمنټ کړی و، زه هغوی له خپل انویسټمنټ نشم واپس کولی ځکه چې خپله ګیر دی وروره. نو دا اپډیټ شو په دې ویډیو کې، دې حوالې سره تاسو سره رایې لرئ، کمنټ لازمي وکړئ.